شمراز خان او زما د بادرخیل د علاقې عزتمندو مشرانو، همزولو رونو، د کرک ضلعې د پارټۍ ملګرو، زه ټولو کې اول د اصل مرجان خان او د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې ماله دعوت راکو، ماله دا موقع راکړه چې دلته راشم، ستاسو دا علاقه مو ووینم او تاسو سره یو څو خبرې مو وکړو. بیا ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې په دې ګرمۍ کې په دې سخت موسم کې په دې غرمه باندې چې کوم مینې او اخلاص سره تاسو زموږ استقبال هم وکړو، کم عزت هم چې موږ له راکړو، ستاسو دا مینه او ستاسو دا اخلاص به همیشه همیشه موږ یاد ساتو. زه د خپل خبرو شروع کولو نه مخکې چونکې د قومي وطن پارټۍ د کرک ضلعې نوې کابینه هم جوړه شوې ده او نن یو مقصد دا مو چې موږ راشو او هغې کابینې ملګرو سره هم میلاو شو. نو د ضلعې چیرمن صاحب ته، جنرال سیکرټري صاحب ته او د هغوی ټولې کابینې ته مبارکي هم ورکوم. عزتمندو، ما نه مخکې عدنان خان هم خبرې وکړې، وکیل صاحب هم خبرې وکړې، او غفران خان د مخل لومړنی تقریر هم وکړو. په هغې باندې خو وکیل صاحب له مبارکي ورکوم چې زه سړی د نورو سیاسي کړو. که نن مونږ نظر واچو نو زمونږ ملک ته ډېر مشکلو حالاتو نه تېرېږي لګیا دی. مضبوط کو مونږ لم دلته نه ملګري راکړو نو دا تاسو سره وعده ده چې انشاءالله دا به مونږ سرته رسوو به او د دې کرک کور کور ته به دا کیس رارسوو. وسره د رویالټۍ په مد کې کم ستاسو حق چې جوړېږي چې هغه صحیح پروجیکټس باندې د علاقې د ترقۍ په پروجیکټس باندې هغه شانتي پروجیکټس نه چې کوم طرف ته عدنان خان ذکر وکړو چې کوم اوس کېږي لګیا دي د پریشر پمپس او یو شی او په بل شی په دغه باندې داسې پروجیکټس چې هغې سره دلته کې روزګار هم پیدا شي او دلته کې ترقي مو شي، هغې باندې به یې لګوو به او تاسو ته به ثابتوو به چې دا کرک چې دا یو مثالي علاقه به جوړېږي. نن دلته کې د راتلو یو مقصد دا مو چې موږ به طور یو جرګه تاسو ته راغلي. د کروڑ نوکرو خبره شوې وه، د 50 لکو کورونو جوړولو خبره شوې وه، د نظام بهتر کولو خبره شوې وه، او بیا خصوصا
زمونږ د صوبې په دې تحریک انصاف باندې یو احسان هم دی هغه بل د بحث خبره ده چې هغه د کم وجه نه شوي دی هغه احسان یا چا د وجې نه شوي دی کومې طریقې سره شوي دی بله خبره خو که وګورو نو ټولو کې زیات سیټونه هم زموږ صوبې نه ورته میلاو شوي دي نن خو په کار دا وه چې کم از کم د خیبر پښتونخوا مسلو طرف ته توجه ورکړه شوې وي د خیبر پښتونخوا خلکو ته دا احساس شوی وي چې حکومت د هغوی مسلې حل کول غواړي جون تیر شو د خیبر پښتونخوا حکومت د پی ټی آی وم بجټ پیش کړو د هغې بجټ چې کله پیش شو نو د هغې کاغذونه چې ما کتل په هغې لیکلي چې بدل رہا ہے خیبر پختونخوا ما د هغې نه پس ته پریس کانفرنس وکړو او صرف د صوبایي حکومت نه مې دا یو غوښتنه وکړه چې اووه کاله خو تېر شو چې موږ دا خبره اورو چې بدل رہا ہے خیبر پختونخوا اوس کم از کم موږ ته د ټایم فریم وښیي چې کله به دا بدلیل راځي کله به دا تبدیلي راځي چې دې خلکو ژوند چې دی هغه بدل شي چې دې خلکو ته محسوس شي چې او واقعي حکومت د دې دلته کې موجود دی او د دې د مشکلاتو حل لپاره موجود دی اته کاله خو تېر شو نن که موږ وګورو نو یو لحاظ سره یوه خبره هم دې خپل سر ته ونه رسوله د ورکوټي صوبو خصوصا چې خبره شي اول خو به کال نیم به دا وي چې یاره تېر حکومتونو موږ ته داسې حالات پرېښي دي اوس پکې نوې ټپه دا غږی چې اتلسم ترمیم د وجې نه زما په لارې کې رکاوټ دی هغه اتلسم ترمیم چې کم د وجې نه لږ ډېر صوبو ته اختیار میلاو شوی دی صوبو ته لږ ډېر وسایل میلاو شوي دي هغه اتلسم ترمیم خلاف یو بانه جوړی دوی موږ ورته دا ویل غواړو چې که دا ملک صحیح مانو کې تاسو چلول غواړئ نو بیا د آئین پاکستان اصلي روح چې ده د هغې په مطابق به چلوئ او هغې کې صوبایي خودمختاري چې ده هغه یو اهم جز دی که څوک د اتلسم ترمیم رستو کولو خبره کوي د هغې به مونږ مخالفت کوو به او راپاسو به ځکه چې دا به د ملک سره زیاتی وي دا به د وفاق سره زیاتی وي او بیا دغه شانتې خصوصا د خپل صوبې په حوالې سره چې هغه په این اف سي کې زمونږ حق دی او که هغه د بجلی زمونږ کمې پیسې دي یا بیا د تیل او د ګیس په مد کې چې کمې زمونږ پیسې جوړېږي کم حق زمونږ جوړېږي په هغې باندې هېڅ قسمه سودابازي به نه منو چونکې د کرک په خوره ولاړ یو یو داسې ضلع کې ولاړ یو چې هغه د ګیس او د تیلو نه مالامال ده نن
که یو لحاظ سره تاسو نظر واچوئ دنیا کې هغه ځایونه ترقي کوي چې چېرته تیل وي چېرته ګیس وي چېرته بجلي وي خو بدقسمتۍ نه زمونږ هغه صوبه ده چې بجلي هم د خپل ضرورت نه زیاته پیدا کوو ارزانه پیدا کوو ګیس هم د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو تیل هم د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو خو کارخانې پې د پنجاب چلی کارخانې پې د نورو صوبو چلی